أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ډیرو گرانو معززو سامعینو حاضرینو محبینو عشقانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و معزز د اسلامی میاشت شپږمه جمادی الثانی د هغې نن 22مه ورځ ده. رب لا یزال جل مجده خالق کائنات زمونږ او ستاسو ټولو مسلمانانو له د عباداتو او د اطاعاتو مزید توفیق راکا. خدای پاک جل جلاله د زمونږ او ستاسو جمیع ګناهونه صغائر کبائر په هغې باندې الہ العالمین د عفو کلم راکاږي او په آینده کې د خدای پاک جل جلاله زمونږ او ستاسو له د نیکۍ او توفیق راکا. نن په دغه جمعه مبارک کی ورځ باندې ان شاء الله تعالی ستاسو وړاندې په یو ډیره ضروری اهم موضوع باندې اظهار خیال کوما. یو څو آیاتونه احادیث مبارکه ستاسو وړاندې با حواله ذکر کوما. الہ العالمین د زمونږ او ستاسو له د اورېدو د هغې نه پس د عمل توفیق راکړه. نن د زمونږ او د ستاسو موضوع به ان شاء الله تعالی د اول نه وخلا تر اخر پورې دا په حرام خورۍ باندې ان شاء الله یعنی مال حرام خوړل یا مال حرام حاصلول او داغه نفس یې په خپلو ضرورتو کې خرج کول او لګول د هغې مذمت او د هغې بدی الہ العالمین پنیز او حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم پنیز باندې څومره ده ان شاء الله تعالی په همدغې حرام خورۍ او د مال حرام په خوړلو باندې به اول نه تر اخر پورې ان شاء الله تعالی خبره کوو. محترمو زمونږ او تاسو د دغې معاشرې اوسیدونکي او په دغې معاشره کې پاتې کیدونکي خلک یو او کومونږ او تاسو څلورو واړو په طرفونو باندې انسان نظر وکا نو اکثر انسانان الا ماشاء الله بعض داسې کسان دي نو خدای پاک جل جلاله نیکان صالحان بندگان هم شته خو هغه چند دي هغه یو څو افراد دي ډیر کم. اکثریت څلور واړه طرفه کما او تا نظر واچو نو انسان مال حرام په کمایي کې مصروف دی. کتا سو وګورئ انسان په ظلم باندې مال حاصلی دا حرام دی. انسان په غصب باندې غصب ویل کږي چانه په زور باندې مال اخیشتل څوک یې په غصب باندې حاصلی مال دا حرام دی.
څوک انسانان مصروف دي په دوکه باندې مال حاصلوي دا حرام دی. څوک یې نعوذ بالله په دروغو قسمونو باندې مال حاصلوي دا حرام دی. څوک چې دی په مال کې یو انسان هغه کوم سیز چې په مال باندې راوړی دی د هغې په ناپ تول کې په هغې کې کمای کړل څوک په دې طریقه باندې مال حاصلوي دا حرام دی. ډېرې طریقې په دنیا کې انسانانو ته معلومې دي چې هغه طریقې د مال حرام د حاصلولو طریقې دي، خو نن انسانان خپل سترګې یا په خپل ځانونو باندې پټې کړي دي. هیڅ غم درد هغوی سره نشته. د الله طرف ته ورتګ حساب کتاب الہ العالمین په وړاندې ودرېدل حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کېدل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. د دغه ذره حساب کېدل او غم فکر دا تقریبا ما پتا کې ختم دی. ځکه ما تا ته هر طریقه صحیح را تخکاری روغ را تخکاری اسلام سره ما تا ته برابر اخکاری. ما پتا کې هغه غم درد د مال حرام نشتا کوم چې رب لا یزال په قرآن کریم کې ما تا ته د هغې مذمت بیان کړی دی. هغه غم درد زما او ستا په زړه کې نشتا کوم چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او تا ته په احادیثو مبارکو کې بیان کړی دی چې دا دنیا دا مختصر زندگی او ژوند دی. څوک په کوم ورځ باندې روان دی او څوک په کوم ورځ باندې روان دی. هیڅ پته نه لګي انسان ته چې د هغه په دنیا کې څومره وخت دلته د الہ العالمین بندګۍ لپاره پاتې دی. هغه وخت چې په کار د چې ما او تایا د رب لا یزال په بندګۍ کې د حضور مبارک په اطاعت کې تیر کړو، هغه وخت نن ما او تا د مال حرام په ګټنه کې مصروف کړی دی، په هغې کې مشغول کړی دی، په هغې کې لګولی دی. او ټولو نه زیاته د تعجب خبره دا ده چې دا سیز ما او تا ته غلط هم نه ښکاري. په دغه سیز باندې ما او تا چرته پښیمانتیا هم نه ده کړې او چرته مدام نه دی ویلي چې بس دی یو ورځ به ما او تا دې نه واپسي کړو، رجوع به کړو، پرېږدو به یا رب ته به توبه وباسو، رب نه به بخښنه غواړو. د دغې یوې خبرې غم درد دا زما او ستا په ذهن په سوچ په فکر کې نه راځي. دا د دې خبرې دلیل دی چې زما او ستا د انسانانو دنیا سره مینه زیاته ده او آخرت سره محبت ډېر کم دی. خدای پاک دا مونږ آخرت سره مینه پیدا کا، دنیا محبت ته رب لا یزال د زمونږ او د ستاسو د زړو نه وباسي. دا یو څو آیاتونه او دا یو څو احادیث واورئ په مال حرام باندې، د هغې په ګټه باندې، د هغې په کسب باندې د خدای خاطر وکړئ. خپلو معاملاتو کې وګورئ، کاروبار کې وګورئ، دکاندارۍ کې وګورئ چې د انسان په دنیا کې کوم کسب دی باید چې انسان هغه یو کسب ته وګوري او په هغې باندې نظر ثانی وکړه. که چېرته داسې کمزوري یا ذریعہ د مال د ګټنې زما او ستا غلطی په هغې باندې پکار ده چې انسان نظر ثانی وکړه او د هغې نه څه وکړه، رجوع وکړه، هغې نه توبه وکړه. هغې دپاره رب لا یزال په حضور کې استغفار وي. رب لا یزال ډېر کریم دی، الله تعالی ډېر مهربان دی. انشاءالله تعالی ما ته به او ستاسو ته به په هغې باندې خامخا بخښنه کا، مغفرت به کا. رب لا یزال په صورت نساء کې خدای پاک جل جلاله فرمائی په آیات نمبر 29 کې، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما.
الله جل جلاله ما او تا من کړیو. رب لا یزال دا قرآن کریم خالق کائنات، دا قرآن کریم د زما او دستا د هدایت لپاره را لېږلی دی، د زما او ستا د سیده کولو دپاره را لېږلی دی، د زما او دستا د کامیابۍ دپاره را لېږلی دی. رب لا یزال سورت نساء کې فرمائی یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، ما او تا ته رب لا یزال مومنان فرمائی اے اہل ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ہرگز ستاسو مسلمانان مومنان د یو بل مال په باطل طریقه باندې، په غلط طریقه باندې مخورئ، په باطل طریقه باندې، په غلط طریقه باندې هغه استعمال مکړئ، په باطل طریقه باندې او په غلط طریقه باندې د هغه کمائی مکړئ. الله تعالی فرمایي ها کده تجارت په طریقې، په حلال طریقې، په دین طریقې، په اسلام طریقه باندې د مال کمائی رب لا یزال فرمایي هغه تاسو وګټئ، هغه تاسو حاصل کړئ په رضامندۍ باندې، په تجارت باندې، هغه کې څه خبره نشته. الله جل جلاله بیا فرمایي ان الله کان بكم رحیما، که تاسو چرته په غلطه طریقه باندې مال حاصل کړئ، چرته ګنار نشوي، چرته خطایر نشوي، الله فرمایي خیر دی، رجوع وکړه، بیرته واپس شه، ما تکینا، ما نه بخنه وغواړه، ما نه استغفار وغواړه. ان الله کان بكم رحیما. وسم ته په دنیا کې توبه دروازه نه ده بنده، رب لا یزال چرته داسې نه ویلي چې زه ستا ګناه نه معاف کوم، ستا توبه نه قبلوم. الله خو ما او تا ته په قرآن کې بار بار اعلان کا چې الله تا ته ګناهونه معاف کوي، الله پتا باندې مهربان دی. الله فرمایي زما طرف ته رجوع وکړه، بخنه وغواړه، دغه مال حرام نه منع شه، کوم د چې حاصل کړی هغه لرې کړه، په هغې پیمانه شه، رب نه طلب د استغفار وکړه. الله فرمایي زه په مؤمنانو باندې کریم او رحیم ما، زه به ورته بخنه کوم. الله تعالی فرمایي ولې داسې نه کوئ مونږ تاسو؟ دغه مال حرام خوري حاصل یې ما او تا کړو، ګناهګاران په هغې باندې زما او ستا شو، او بیا چې کله پس د مرګ نه دغه مال حرام د زما او د ستا نه پاتې شي، نو په استعمال کې ما او تا وارثان راولي، او په هغې باندې خوراکونه او مزې او چرچې زما او تا وارثان کوي، لګیا دي هغوی په دنیا کې هغه مال نه نفع اخلي، هغه مال نه فایده اخلي، او ګناهګار کړی صاحبانو ما او تا خپل ځاني په هغې باندې. ولی انسان داسې کار وکړه چې انسان مال حرام حاصل کا، خپل وارثانو ته پرېږدي او دی لاړ شي آخرت په طرف باندې، مال دنیا کې پاتې شي، او انسان معذبی په قبر کې، انسان معذبی په آخرت کې. ولی په دنیا کې یا مال حرام حاصل کړو، په دنیا کې یا حرام خوري کړي وا، نو پاتې شي مال په دنیا کې، او په قبر کې عذاب کې ته مبتلا یې، په آخرت کې عذاب کې ته مبتلا یې، په عالم برزخ کې په عذاب کې ته مبتلا یې. نو دی وجنا مال حرام چا حاصل کړی دی یا چا نعوذ بالله من ذلک حرام خوري کړی دا، رب لا یزال په طرف باندې خامخا رجوع کړئ، الله نه بخنه وغواړئ، الله نه مغفرت وغواړئ. بشک زما او ستا رب ډېر مهربان دی، ډېر کریم دی، ډېر رحیم دی، ډېر رؤوف دی په خپلو بندگانو باندې، او خپلو بندگانو سره ډېره مینه او محبت دی. یو حدیث ورته وایم صاحبانو، ډېر دا دوه درې احادیث دي، ټول هم ډېر ښایسته ښایسته احادیث دي، دا واورئ، په غور باندې واورئ. دا حدیث چې دی دا امام مسلم په خپل مسلم شریف کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی. حضرت سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابا هریرہ څه فرمایي؟ دا واورئ د مال حرام ګټل او د مال حرام خوړل او د هغې استعمال دا څومره مذمت دی، او دا څومره ناکامی ده، او دا څومره د الله طرف نه زما او پتا باندې عذاب او تکلیف دی.
ابا هريرہ فرمائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل مسلم شریف حدیث تے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اے صحابہ کرامو، اے زما امتیانو، ان اللہ طیب، خدای پاک جل جلالہ ذات دیر پاک دے، دیر خیستہ دے. لا يقبل الا طیبا. نبی علیہ السلام فرمائی نقبلی اچ یو مال مگر مال حلال خدای پاک جل جلالہ قبلی. کته په مال حرام باندې خیرات وکړي، که صدقه وکړي، که غریب له ورکړي، که د چا معاونت او مدد وکړي، خدای پاک جل جلاله یې نه قبلی. رب لا یزال په در کې که قبول دی، نیک مال قبول دی، پاک مال قبول دی. مال حرام د الله جل جلاله په دربار کې نه دی قبول. او بیا مخکې څه فرمایي په دغه حدیث کې، دا یا هغه سرنامه ده. بیا مخکې فرمایي نبی علیہ السلام او فرمایل ان الله امر المؤمنین، خدای پاک جل جلاله حکم کړه د مؤمنانو ته بما امر به المرسلین، په هغه شی باندې چې په کوم شی باندې رب لا یزال انبیاء او رسولانو ته حکم کړی دی. په هغه شی باندې رب لا یزال مومنانو ته حکم کړی دی. نو رسولانو ته خدای پاک څه شی حکم کړی دی په قرآن کې؟ رسولانو ته الله حکم کړی دی یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ازما رسولانو، ازما انبیاء کرامو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، چې تاسو خوراک کوئ، تاسو د پاک مال له خوراک کوئ. واعملوا صالحا، او چې عمل کوئ نیک عمل کوئ، صالح عمل کوئ. دا حکم رب لا یزال په قرآن کریم کې رسولانو ته کړی. نبی علیہ السلام فرمائی عمدغه حکم په قرآن کریم کې رب لا یزال مومنانو تم کړی، اهل ایمان ته هم کړی دی. او هغوی ته څنګه کړی؟ هغوی ته داسې کړی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای ایمان والو خلکو، کله چې تاسو خوراک کړئ مال حلال خوراک کړئ، خپل ځانونه مال حرام نه وساتئ. الله جل جلاله فرمایي نو چې د کوم شي حکم رب لا یزال رسولانو ته کړی دی چې هغه مال صالح دی او د حرامو نه خپل ځان ساتل دی، اومغه شي حکم رب لا یزال اهل ایمان تم کړی دی، مومنانو تیم کړی دی چې تاسو پاک صالح مال وګټئ، استعمال یې کړئ، مال حرام نه ځان وساتئ. او دین رستو ابا هريره فرمایي خسته خبره یدا فرمایله دا ډیر زبردسته. ابا هريره فرمایي وی چې هغه نرستو ثم ذکر الرجل يطيل السفر. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د یو سړی ذکر وکړه. دا ذکر واورئ، د یو سړی ذکر یو وکړه او څه فرمایل چې یو سړی یطیل السفر، ډیر اوږد سفر یې کړی. او سفر چې دی السفر قطعه من العذاب، دا سفر د عذاب د ټوکړې نه یو ټوکړه ده، تکلیف والا شی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې یو سړی دی یطیل السفر، ډیر اوږد سفر یې کړی دی او سفر د وجنا اشغص اغبر. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سر یم ببر شوی دی، اغبر سر او مخ او کپڑے یم ګرجمنی شوی دی، ګرد په غورځېدلی دی او داسې بې حاله دی چې سر یم ببر دی، کپڑے یم ګډې وډې دي، په ګرد او غبار کې لیت پیت دی. او وی چې هغې نه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ثم یدیه الی السما. بیا چې دی بیا دا چې دا انسان یدیه دواړه لاسونه اوچت کا الی السماء اسمان په طرف باندې او وی چې یا ربي یا ربي یا ربي،
خدای پاک جل جلاله نه سوالاتو کا خدای پاک مال دار اکړي خدای پاک مال دار اکړي خدای دین م اوساته پیغمبر علی السلام صحابو ته فرمایي چې ټیک دا ډیر اوږد سفر یم کړی سفر د وجنه حالم ګډ وډي ګډجمنی ببر سرای کپڑے خرافي تکلیف یې اوچت کړی او بیا یې دواړه لاسونه اسمان ته پورته کړي په کار خداوا چې رب لا یزال یې تکلیف تکتلی وای چې تر غوختي وای چې الله جل جلاله ور کړی وای او دام د نبی علی السلام په حدیث کې وعده ده چې انسان الله تعالی نه څه وغواړي رب یې ور کوي خامخا یې ور کوي خو نبی علی السلام فرمایي چې دغه انسان څنګه دی الله جل جلاله نه سوالونه کا سوال خو کا الله تعالی نه خو پیغمبر علیہ السلام فرمائی وملبسه حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابہ ته فرمائی چې دا کس بداسي چې وملبسه حرام کپڑے به د حرام اچولی ومشربه حرام سکاک به د حرام کړی ومطعمه حرام خوراک به د حرام کړی وغذي بالحرام او غټ شوی به په حرام باندې ټیکا چې سفر به کړهو تکلیف والا الله تعالی نه به سوالونم کړي خود ته به پته ای چې زما کپڑے د حرام دي زما خوراک د حرام دی زما سکاک د حرام دی زما پرورش په حرام باندې شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته فرمای فانا یستجاب لذالک اے صحابو تاسو راته وایي دا سه انسان دعا خدای پاک څنګه قبول کړه څنګه قبول کړه د زمونږ او تاسو د لاسونه چنن ما او تا ته بد بیرته واپس خالی را ګرځي او بیرته خالی راځي او چت یکړو اسمان په طرف باندې او خالی راشي ولی زما استا ملبس کپڑے یا په هغه کې مال چې کوم لګیدلای هغه حرام دی زما استا خوراک په هغه کې څه حصہ د حرام ده سکاک په هغه کې څه د حصہ حرام ده زما استا پرورش دا په حرام باندې شوی دی نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته فرمایي چې دغه انسان لاسونه خدای پاک ته پورته کړی دي خو الله تعالی یې څنګه دعا قبول کا چې کپڑے یې د حرام دي خوراک یې د حرام دي سکاک یې د حرام دي پرورش یې په حرام باندې شوی دی نو بیا څنګه فانا یستجاب لذالک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغه انسان دعا رب لا یزال څنګه قبول کا دا څه کېدای شي هرگز نشي کېدای نو دی وجنا دا یو اشاره ده په دې طرف باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله چې تلاس الله تعالی ته پورته کې رب لا یزال نه دعا غواړي اول لک په خپل خوراک باندې نظر وکړه چې هغه حلال دی که حرام دی لک په خپل سکاک باندې نظر وکړه چې هغه حرام دی که حلال دی لک په خپل ملبس باندې په کپڑو باندې هغه باندې نظر وکړه چې دا په حرام مال راغلی په حلال مال راغلی لک دې ته وګوره چې ما پرورش په کوم کور کې شوی دی په دغه کور کې زما پرورش په مال حلال باندې شوی که په مال حرام باندې شوی د غټولو خبرو ته وګوره هغه نه پس الله تعالی تلاس اوچت کړه کستا کپڑے پاکی کستا خوراک پاکی کستا سکاک پاکی کستا پرورش په مال حلال باندې شوی رب لا یزال په ذات باندې قسم ستا دعا به رب لا یزال خامخا قبلی خو په دې باندې نظر ثانی وکړه کستا دا کپڑیم حرامي او ستا مطعم او ملبس او مشرب خوراک سکاکم حرامي او ستا پرورشم په حرام باندې شوی نو اماغه خبره ده چې کومه چا کړی ده رسول الله مبارک کړی ده چې بیا به خدای پاک جل جلاله د ستا دعا څنګه قبلي لہذا ما ستا دعاګانې نه قبلېږي ما او تا رب لا یزال ته په مسله باندې ناست یو 2 رکعات نفل وکړو ذکر او اذکار وکړو خدای پاک جل جلاله ته متوجي یو لاس ورته پورته کړو سترګونم اوخکم تویش رب لا یزال ما او تا په طرف باندې توجه نکا نظر کرم نکا نظر د رحمت نکا وجدا صاحبانو چې ما او تا په خپل مال حال باندې نظر ثانی نه کړ
لګ په دې باندې نظر ثانی وکړي چې دا مال د کوم ځای نه راځي خدا را خپل ځانونه وساتئ مال حرام نه د مال حرام د استعمال له دا څومره چې طریقې چې دي دا ټول تاسو ته معلوم دي چې دا د مال حلال دی او دا د مال حرام دی اوس هغه زمانه نه د پاتې چې انسان نه پوهیږي خدای خاطر وکړي دا ډېر مختصر ژوند او زندگی په مال حرام کې ځان د پاره مخ خرابوي په دغه مختصر ژوند کې خپل ځان په مال حرام کې ما مبتلا کوي رب لا یزال د زوږ او تاسو ټول مال حرام حصول او داغه د کار او د اکتساب نه په خپل حفظ او امان کې وساتي او دا یو حدیث ارتوایم دا حدیثم امام طبرانی په طبرانی کې او بیا عمدغه حدیث سره ملتا جلتا یو حدیث دی دا حدیث خو عبد الله ابن عباس نه روایت دی او بیا عمده سره ملتا جلتا حدیث دی په مسند احمد کې امام احمد ابن حنبل روایت کړی دی د عبد الله ابن عمر نه دا دواړه احادیث سره ملتا جلتا دي دا دواړه احادیث واوري په مال حرام باندې چې کوم انسان مال حرام کمائی کا او د هغه استعمال کا عبد الله ابن عباس فرمای د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ماما مبارک دی سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا واورې د زړو پسترګو په غوګونو او پسترګو باندې والله انسان حیران پاتې شي سعد ابن ابي وقاص فرمای عبد الله ابن عباس چې سعد ابن ابي وقاص پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ورته فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زبا مستجاب الدعوات څنګه جوړ شمه زبا داسې څنګه جوړ شمه چې چا تلاس پور تکړم او هغه ته دعا وکړم چې زما دعا د هغه په حق کې قبول شي دي ته ویل کېږي مستجاب الدعوات چې هر دعا چاته او ک رب لا یزال یقبلی داسې انسانان د الله تعالی په ځمکه باندې شته چې هغه پاکان خلق یا رسول الله مبارکه دا یعنی ورتویلی زبا مالدار څنګه جوړ شما یا به عزت والا څنګه جوړ شما یا به شهرت والا څنګه جوړ شما یا به رعب او دبدبی والا څنګه جوړ شما ورته فرمای یا رسول الله مبارکه مستجاب الدعوات به څنګه جوړ شما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای سعد ابن ابي وقاص خپل مال او خوراک پاک کړه په حلال طریقه باندې حاصل کړه رب لا یزال بد مستجاب الدعوات وګرځي نبی علیہ السلام چې هر دعا رب نغواړي رب قبلي چې کله د مال حلالو خوراک د حلالو سکاک د حلالو تربیت ته په حلالو باندې شوو حرام خوري در کې نوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګارانټي ور کړی چې دا انسان مستجاب الدعوات دی دغه انسان به هر یو دعا قبول او منظوري او بیا څورته فرمایي په همدغه حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته قسم خوړل دی او ما دا خبره تاسو ته مخکیم کړی دا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې په کومه خبره باندې قسم فرمایلی هغه ډیره د اهمیت وړ خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قسم خوري چې والذي نفسي بيده زما د قسمی په هغه ذات باندې چې د حضور مبارک روح د هغه په دست قدرت کې دی چې د یو انسان یو لقمه نوړی یا د یو انسان په مال کې یو روپۍ حرامه د خېټې لاړه او د پرورش په هغه باندې اوشو یو لقمه یو نوړی یا یو روپۍ حرامه پیغمبر علیہ السلام قسم خوړل دی د هغه خېټې لاړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغه انسان څلويخ ترز رب لا یزال عبادت نه قبلي امام طبرانی حدیث دیتا په صحیح سند باندې او بیا څو فرمایل چې کچرته یو نوړی باندې د حرام انسان پرورش او تربیت وشو پیغمبر علیہ السلام فرمایي النار اولا به اور د جهنم په دغه انسان باندې ډیر حقدار دی چې دا انسان رب لا یزال په اور د جهنم کې وسوځي قسم خوړل پیغمبر علیہ السلام سلویخ ترز د هغه اعمال ندی قبول رب لا یزال یعنی مقام د مقبولیت د نرسی خدای پاک دا د مال حرام د خوراک هغه زجر او هغه مذمت او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک طرفنا بیان دی چې ما تعالی احتیاط پکار دی مسلمان او دغه حدیث سره سره مسند احمد کې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای
دا حدیث واورئ. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې یو انسان کپڑا وخښتا او رسته بیا ډیره عجیبه خبرم کړي ښا. دا واورئ یو انسان کپڑا واخښتا او دا کپڑا مثال کې طور په 50 روپے باندې وا 50 درهم باندې وا او په هغه کې 1 روپے د حرام وا. ګوره اکثریت 9 روپے د څه شي وي د حلال کمایي وي 1 روپے په هغه کې د حرام وا. عبد الله ابن عمر فرمای د مبارک فرمای چې ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلی دي چې یو کپڑا چا وخښتا په 10 روپے او په درهم باندې 9 درهم د حلال کمایي 1 درهم د حرام کمایي او دا کپڑا یې واچولا او په دې کې منځ او صلات وک. پیغمبر علیه السلام فرمای دا منځ د الله جل جلاله په در کې مردود دی نه دی قبول. زمونږ استاد لباس او بیا اخیسته خبره دا کړی دا عبد الله ابن عمر د خپل غوغو ته اشاره وکړه داسې د خپل غوغو ته او سی وی چې دا غوغونه د عبد الله ابن عمر کانه شي کانه کدا حدیث ما پیغمبر علی السلام نه نی اوریدلای یعنی دا حدیث ما نبی علیہ السلام نه اوریدلای دی خدای رزما غوغونه کانه کا عبد الله ابن عمر فرمای کدا حدیث ما پیغمبر علیہ السلام نه نی اوریدلای 1 روپے د زما استا په کپڑو کې د حرامي او موت اغه لباس واچو. نبی علیہ السلام فرمای رب لا یزال چې څو پورې د لباس تا په بدني رب لا یزال په دربار کې ستا یو عبادت نه قبول. ولی ما او پتا باندې سترګې پټي ټول عمر بدل ته پاتې کیګو ټول عمر ما او تعدل ته تیرو دا روزانه بنیاد باندې ما او تا نو ګورو چې فلان وفات شو دنیا نه لاړ څه شي پرې خو دا هر څه پرې خو دا فلان وفات شو دنیا نه لاړ داغه کورونه پاتې داغه بنگلې پاتې داغه گاڑی پاتې داغه کمال حلال دی او کمال حرام دی هر څه انسان نه پاتې دی روزانه بنیاد باندې موت اورو. ولی انسان عبرت ناخلی ولی انسان رسول الله مبارک خبر زړه ته نه چي ولی انسان رب لا یزال خبر زړه ته نه چي ولی ورته اسلام سیده نخکاری ولی ورته رسول الله مبارک خبره د زړه او د اخلاص نه نخکاری. دا مسله زما او پتا کې دا مسله نه په دین کې شتا نه په رسول الله کې څه خبر او مسله شتا نه په کلام الله کې څه خبر او مسله شتا که خبره د زما او پتا کې دا او هغه مسله دا چې سترګې پټې کړې دي او بې درېغه محبت زما او ستا په زړه کې د مالم پروت دی نعوذ بالله او د دنیا پروت دی نعوذ بالله. ځکه خو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا حدیث مبارک واوري پیغمبر علیہ السلام خو ځکه اعلان فرمایلی دی حدیث مبارک کې راځي او دا حدیث د مشکات شریف حدیث دی. دا واوري په خپل غوګونو باندې او لک دینه عبرت واخلي چې څوک مال حرام ګټي او مال حرام استعمالي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ثلاثه درې کسان دي لا يتكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من خابوا وخسروا يا رسول الله. دا تاوانیان سوک دی دارا تلق اخایا. ابو ذر غفاری فرمائی مشکات شریف حدیث دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل ثلاثه درې کسان داسې دي لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. درې داسې کسان دي چې قیامت په ورځ باندې برب لا یزال نه اغوی سره خبرې کا تر ناراضه وي ولا ينظر إليهم نه به اغوی ته په نظر د رحمت باندې ګوري ولا يزكيهم او نه به هغه انسان قیامت په ورځ باندې الله تعالی د ګناهونو نه پاک ګناهونو بوج به یو ما غسی په اوګو باندې. دا څومره خطرناکې خبرې دي چې رب لا یزال موت ته سره ګوري نه رب لا یزال موت سره خبرې نه کا ولا یزکیهم او رب لا یزال موت گناهونو نه پاکي. ابو ذر غفاری فرمایي چې ما ورته فرمایل چې خابو وخسروا تاوانیان دي دا خلق نقصان والا دي دا خلق خو یا رسول الله من یا رسول الله راتوي خایت سوق دي دا یا رسول الله نور خطبا دي
نور خو نقصان والا دی نور خو تاوان والا دی راتوی خای سوک دی پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای المسبل والمنان والمنفق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اول نمبر سوک دی هغه انسان دی چې شلوار او پرتوک د هغه د ګټیو نلان دی پرتوک نوچ دی دا د متکبرین علامه ده نه په منځ کې اوچتای او نه داسې المسبل دا چکم زما استا ازار او پرتوګ او شلوار دی دا زما استا د ګټیو نلان دی دا هغه انسان دی چې رب له دومره غټه ګناه ده نعوذ بالله ګناه کبیره چې پیغمبر علیه السلام فرمایي د غدرې واړه کارونه خدای پاک جل جلاله د سره نک او دریم نمبر المنان هغه انسان چې خېګړه ار سره وکا او په هر ځای کې ارته یادې مار سره دا کړیو مار سره دا کړیو شابتم زما دا کار وکړه کله کله دا سی یو انسان چا سره خېګړه وکا په هر ځای کې ورته یادې مار سره دا خېګړه کړي لہذا زمام دا کار وکړو زمام دا کار وکړو احسان جتلانے والا دا هغه انسان دی چې خدای پاک بور سره خبرې نک قیامت پورز باندې نه په نظر رحمت باندې ورته ګوري نه به د ګناهونو نه پاک کا او دریم لمر پیغمبر علیه السلام فرمای هغه انسان چې کله مال حاصلی او په دروغ باندې قسمونه پکې خوري دا کوم مال شو دا مال حرام یعنی بالفاظ دیگر دریم لمبر هغه انسان دی چې په دروغ او قسمونو باندې مال حرام حاصلی دا هغه انسان دی چې یو په دروغ باندې قسم خوري دا یا جرم دی او یو په دروغ قسم باندې مال حرام حاصلی دا یا جرم دی ابو ذر غفاری فرمای تاوانی دی ابو ذر غفاری فرمای نقصان والا دی او دا هغه انسان دی چې پیغمبر علیه السلام فرمای رب ور سره نه خبرې کا نه په نظر رحمت باندې ورته ګوري نه به رب لا یزال قیامت پورز باندې د ګناهونو نه پاک څومره سخت خبره ده ما او تا دا د قیامت ورځ او رب لا یزال په حضور کې ادریدل الله سره خبرې کړل دا راته عام ښکاری ما خیال دا ډېرې اسانه خبرې به راته ښکاري کیدای شي زما ستا په زړه کې څه داسې اهمیت بھی نه لیکن دا خبرې دي ګوره ډېرې ضروري خبرې دي دا ډېرې اهم خبرې دي چې رب لا یزال په وړاندې انسان ودرولی شي او بیا داسې حالت انسان ته راپېښ شي پاغه سخت ورځ باندې رب لا یزال زمونږ استاسو په حال باندې رحم وکړي او انسان دا یو خبر ارته کوم انسان د دې ته مګوري چې زنیک انسان ما زکه مال حرام حاصلوم نو بس ما ته به خدای پاک طرف نه عفو وي ولی ز عالم ما یا مفتی سی ما یا قرآن حامل القرآن ما یا سپینګیرا ما یا تهجد گزار ما او که فاسق فاجر انسان مال حرام حاصلین نو هغه د پر عذاب دی او کنيک انسان نو خدای پاک جل جلاله یې بخي نه داسې خبره نه ده صاحبانو یو حدیث ارتوایم والله چغونه بار باندې ببرشي کدا حدیث هم واورید امام بخاری په بخاری کې دا حدیث روایت کړی دی سیدنا ابا هريره فرمای رضی الله عنه دا یاد لري که هر څوک دی من کانا هر څوک دی او مال حرام یا حاصل ک هغه د پاره اور د جهنم دی هغه نه علاوه هغه د پاره بل شی نشته ک نیک دی ک بد دی ک عام دی ک خاص دی او دا حدیث واوري امام بخاری په بخاری کې دا حدیث روایت کړی ابا هريره فرمای چې کله چې مونږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره غزوه خیبر لاړو غزوه خیبر لا نو د مبارک فرمای چې کله چې غزا وشوه په دغه غزا کې صحابه کرام ته چې کوم مال غنیمت ملاو دی په دغه مال غنیمت کې مونږ ته داسې سرا او سپین ملاو نشو چې سری یا سپینی خو مونږ ته په دغه خیبر غزا په مال غنیمت کې څادر یو کپڑے یو لګوند مال مویشي او اسباب د ژوند د دنیا او وچدارات ملاو شو ځان سره مروخښت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک روان شو وادی القرى دا یو غر دی دا غینوم دی پاغه طرف باندې چې کله روان شو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو غلامو مسلمانو ابا هريره فرمای چې دا اغه نومو مدعم سنامه وا مدعم دا اغه نومو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت بیکا چې کله چې وادی القرى ته صحابه کرام او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را ورسیدو دا خبره واوري انسان طبيعت ور سره خرابږي چې کله چې را ورسیدو دغه مدعم را اوچت شو
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د پاره په سورلې باندې کجاوه سموله چې کومه کجاوي هغه لرګي نه جوړي خلک پاغي کې کینی داسې ډولې په شان دی هغه یې سموله وی چې ناګهانه یو غشه راغی غشه او دغه مدعم په بدن کې اولګي د رو غرزیدا او مدعم مړ شو وی چې کله مړ شو وی چې صحابه کرامو یو بلتا یو خبر وکړه چې څومره خوش قسمت انسان دی چې غزالم لاړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غلاممو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې مو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام کجاوی صحیح کولو یو غشه راغی او پاغه باندې بدن اولګی دا او مړ شو څومره خوش قسمت دی رب لا یزال بوقتی جنت ته رسولې دوی دا خبر وکړه امام بخاری حدیث دی چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واوریدا څور ته فرمای اے صحابه کرامو تاسو خدا خبر وکړه چې مدعم دا کړی دی او دا یې کړی دی او دا یې کړی دی بشک او تاسو څووي چې وختي به جنت ته رسیدلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قسم خوړ چې قسم د الله په ذات باندې چې مدعم زوسم دی زینوی نما چې په اور د جهنم کې په یو صادر کې تاو دی سوچ کړئ په اور د جهنم کې په یو صادر کې تاو دی نبی علیہ السلام فرمایي او تاسو یې جنت ته ورسېده زی په اور کې نم مدعم صحابه کرام ورته فرمایي چې ولی یا رسول الله ورته فرمایي چې کله غزوه خیبر دا مالی غنیمت یو ځای شو تاسو ته پته نه لګي رسول الله ته خو پته لګي کنه رب لا یزال په ارڅ باندې خبر کړی وی چې وس په غزوه خیبر په دغه مالی غنیمت کې د زما د اجازت نه بغیر یا تقسیم نو یو صادر یا اخیشتایو نو حرام دی کنه بلا اجازت یو صادر د زما د اجازت نه بغیر یا اخیشتا یو او راغی غشی باندې اولګید مړ شو دغه یو صادر چې کوم د مال غنیمت نو وخښتا او مانه تپوس نو کړی دا د لپاره ناجایزو دا د لپاره حرامو او مغه یو صادر کی زو وسمینم چراتاو دی او په اور د جهنم کې خدای پاک جل جلاله اچولای سوچ کړی چې زما واستام دا مال حرام یو صادر قدر دی یو صادر عمر دی یا ډیر زیات دی چې یو داسې کس چې پیغمبر علیه السلام سره غزا کړي نبی علیه السلام خادمی نبی علیه السلام یې لیدلی نبی علیه السلام په خدمت کې وفات شوی او صحابه او پاغه باندې دا ګمان کړی چې دا جنتی دی دومره فضیلت والا انسان بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه په اور د جهنم کې انم په یو صادر کې راتاو دی نو زما استاد بسهلی او زما استاد حرم خوري دا یو صادر برابر ده دومرم کړي ما او تا ته خدا رب معافي وکا ما او تا خو ټول پرورش په مال حرام باندې شوی کو په څوک کاروبار کې دی ګډ وډ دی کو څوک په دکان کې دی ګډ وډ دی چا معاملات سم دي خو هر یو انسان دی چې بس مال وای او مال وای نور دې ته نه ګوري چې په حلال طریقه باندې راځي او په حرام طریقه باندې راځي تو خلق دا اولیاء نیکانو صالحانو ذکرم وګوره کنه ولی هغه انسانان نو هغه مال ته ضرورت نو هغه مال ته حاجت نو تذکرۃ الاولیاء کې دا خبره موجود ده او لوی صاحب سیدنا ذنون مصری رحمت الله تعالی علیه ولدا انسان نو دته ضرورت نو ذنون مصری رحمت الله تعالی علیه متعلق یو واقعا ده چې هغه مبارک په خپل زندګۍ کې په قید کې شو جیل کې شو او چې التبی په قید خانه او په جیل کې به روټه نه خوړه ډېر ورځې یې تیرې کړې په لوګه او په تند باندې او دا بیوي چې دا د حکومت نه لاندې جیل خانه ده او په دې کې اکثر مال حرام ملاوي التبی خوراک نه ذنون مصری رحمت الله تعالی علیه چې یو هفته تیر کړه وی چې بار خلکو تم پته ولګي د چې دا خو ډیرو خلکو پیژانده او ډیر لوی صاحب دی د خپل زمانه ذنون مصری خدای پاک جل جلاله د خپل زمانه د اولیاء امام ګرځولایو چې خلک کله تر خبر شو چې دا په جیل کې روټه نه خوري بهر نه یو مرید راغی زنانه وا او هغه روټه ولراوړه خسته پاک حلال مال والا او هغه چې کوم په گیټ باندې دربان او حاجب او چوکیدارو هغه لې ورکړه چې کله هغه ولراوړه ذنون مصری لا چې فلان فلان کس دا روټه راوړی دا ذنون مصری ورته فرمایي واپس کړه زه نه خورم چې کله هغه ورته واپس کړه هغه زنانه بهر ولاړه دا وی دا څنګه کېدی شي دا خو پاکه ده صالحه ده
حلال دا ما ول تیار کړی دا وی چې هغه روټۍ دې تر خپل باندې واخیسته وی چې ورته وی چې ماته اجازه شته چې زه ولويسم ورته ته ولويس وی چې کله چې ولوي وړه راي وړه ولا ور یکړه وی خوړه زنونی مصری رحمت الله تعالی علیه چورته فرمای چې قربان دا خو اومغه روټۍ دا وس شیلا د جیل دربان او حاجب راوړه نو الته دا واپس کړه او چې ما راوړه و دا خوړه ورته فرمای ای بچي واوره دا خبره دا روټۍ حلال وا خو چې کله دغه حاجب راوړه دا حاجب ظالم دی دا مال ظالم پلاس کې رااله او چې حلال روټۍ مال د ظالم پلاس کې راشي زنون مصری فرمای اگر روټۍ زنه خورم چې تا راوړه نو پاک روټۍ مدا او پاک چا راوړه ځکه مو خړ ورته فرمای نو زنون مصری رحمت الله تعالی علیه خو به حلال مال د ظالم د لاس نم نه خوړ کمال به حلالم نه به خوړ نن خو ما او تا دغه خبره کې څه هیڅ تمیز او تفریق نه کړای چې چا راک څومره راک د کوم ځای نه راک کله راک بس دې سره ما اوستا کار نشتا او بس په جیب کې اچا واغه خورا چا دومره احتیاط کړای لګا څومره احتیاط چې اولیاء وکړای دی وجنا مونږ چې یو چې دوی سره کې نه دوی سره تعلق پیدا کړي په اومدي نیت باندې چې خدای پاک جل جلاله د زړونو دنیا محبت او باسي او رب لا یزالم په زړو کې د آخرت محبت پیدا کړي او دا اخرنۍ خبره واوري نور ز خپل خبره ختمومه او دا حدیث چې کوم حدیث درته بیانوم امام ترمذی امام دارمی دواړو روایت کړی دی ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتا سو دا خیالي چې مونږ استاسو چې کله سترګې پټې شي او قبر لاړ شو بس خیر او خیریت به یو خلق به دعا مرا تکاو فلان دی والله ما او تابا په یو هفته کې ارچا نه هېریو چاته به یادم نیو بیا چې څوک دلته په ځمکه باندې به ګرځېدا او زما به ورسره تعلق په پردو سوچونو باندې او دعاګانو باندې او پاغې باندې نظر مکړئ په خپل اعمالو باندې نظر وکړئ چې زه به دغه اعمالو سره آخرت لازم رب لا یزال ما سره څه معامله کا موږ د نورو خلکو دعاګانو ته ناست یو نور خلک برا پسې ختمونه کا او دعاګانې چرته خپل اعمالو ته کتلی جزما د خپل اعمال څنګه دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اخرنۍ حدیث ارتوایم دا واوري پیغمبر علیه السلام فرمای لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتى يسأل پیغمبر علیه السلام څه فرمای تر هغه پورې به یو انسان قیامت پورز باندې قدم د زمکه نه اوچت نشي او بم نه خوځي قدم یا رب ته بداسي ولاړی نه به جهنم لذي نه به جنت لذي قدم به يم او نه خوځي پیغمبر علیه السلام فرمای یو انسانم نه که څوکم وي نبی علیه السلام فرمای تر څو پورې چې الله جل جلاله دنه څلور پختنی نه کړي ما استا قیامت پورز باندې بزما استا قدم اوچت نشي زما استا بخپو نه خوځي چې رب لا یزال تر څو پورې زما استا نه څلور پختنی نه کړي نبی علیہ السلام فرمای اول نمبر پختنه بدای چې ستا د خپل عمر په دنیا کې پس شي کې تیر کړی دی څومره د اطاعت کړی دي څومره د بندگی کړی ده څومره د معصیت کړی څومره د نافرمانی کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای هغه پورې به انسان قدم او نه خوځي ستا د ژوند پس شي کې تیر کړی دویم نمبر نبی علیہ السلام فرمای ستا چې کوم مال ګټلو دا مال د کوم ځای نه ګټلاو په کوم ځای کې دا خرج کړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کوم ځای نه ګټلاو دا تا سره چې پیسې وي په دنیا کې دا تا کوم ځای نه راوړې وي آیا چې کوم ځای نه تا راوړې وي هغه ځای ټیکو بیا د په کوم ځای کې خرج کړي وي چا لا ور کړي وي په چا باندې لګولې وي په نیکانو صالحانو که فاسقانو فاجرانو خو که په ګناهونو نافرمانیو که په نیکیو باندې کوم ځای کې دا ګټلې دي په کوم ځای کې دا خرج کړي دي چې دا تاسو رب ما او تا نه کړی نبی علیہ السلام فرمایي زما استا قدم به نه خوځي او بیا دریم نمبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به علماء ته فرمایي تاسو لچ ما کوم علم در کړو په دنیا کې تاسو پاوی باندې څومره عمل کړی دی هیڅ کوم الله تعالی نه پریدي تاسو څومره عمل کړی پاغه باندې یعنی خامخه ما تعالی علم در کړی دی علم فضیلت ما در کړو عزت ما در کړو احترام ما در کړو تب صرف د خلکو په مخ کې داسې پاک کې دي کستا خلوتم پاکو تب چې رب سره یوازې شوي اغمستا یو جلوت ته یو خلوت ته جلوت ویلکږي د خلکو په منځ کې نو خلکو په منځ کې خو هر څوک پاک دی هر څوک نه کوي خبره کا
هیڅوک ګناه په طرف باندې نزي. نیک سړی هغه دی چې هغه تنهایی پاکي، چې هیڅوک ورسره نه یو د ګناه موقع ورته ملاو شي او دی رب نه ویریږي چې ربه ته زما وینې زه دا ګناه نشم کولی. نبی علیہ السلام فرمایي ستا د علم متعلق به تا نه تپوس کوي. نو دی وجه نه عمر د په څه شي کې تېر کړی، دویم نمبر مال د په څنګه ګټلی، دریم نمبر په څه شي کې دا خرچ کړی، څلورم نمبر چې دا کوم علم ما در کړی ستا علم باندې څومره عمل کړی دی چې دا تپوسونه رب لا یزال ما او تا نه څو پورې نی کړي، یو کس نه یې نی کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تزول قدم عبد یوم القیامه، د یو بنده قدم د خپل ځای نه خوځېدی نشي. نو دی وجه نه دا خبرې لږې ځان ته مخې ته ودروئ. دا کله چې ته مال ګټې یا مال استعمالې لږ په دې باندې ته څه وکړه، غور او فکر وکړه، سوچ وکړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا تعلیمات ځان ته مخې ته کړه. نن سبا ما ته رشوت اخلو، ما ته دوکه کوو، په دوکه باندې مال حاصلو، په رشوت باندې مال حاصلو، په ظلم باندې مال حاصلو، په غصب باندې مال حاصلو، په دروغو قسمونو باندې مال حاصلو. کومه طریقه داسې ده چې هغه د مال حرام طریقه ده، ما او تا چې دی په هغه طریقه باندې مال حاصل کړی نه دی. ولې ته مال حرام ته زړه ښه کړي؟ ولې ته دا وایي چې ما لاس له مال راغی؟ ته دا نه وایي چې دا څومره مال راغی دومره زما لاس له غضب راغی، دومره ما لاس له عذاب راغی، دومره ما لاس له نافرمانی راغله، دومره زما لاس له الله جل جلاله نارضګي راله چې ستا له مال حرام راغی. تا ته خو ظاهري باندې مال ښکاري، خو دغه ټول شیان د ستا لاس له راغله. که دا ستا خوښي هغه ته پوه شه او ستا انتخاب پوه شه، او که تا ته دا خبرې سمې نه ښکاري رجوع کړه دغه خبرونه. یو روپۍ صالحه حلاله دا د یو ارب کرب روپو د حرامو نه بهتره ده صاحبانو. دی دی وجه نه دا مال ذرایع دا سکړې دا پاک کړئ، دا د مال کوم ځای نه ګټئ او په چا باندې خرچ کړئ دا پاک کړئ، په دې باندې نظر ثانی وکړئ. خدای پاک جل جلاله دا زمونږ او ستاسو ته د حلال مال ذرایع اسباب مهیا کا. رب لا یزال د زمونږ او ستاسو د حرام خورین او د مال حرام چې څومره ذرایع او اسباب دي رب لا یزال د زمونږ او تاسو ترې نه وساتي. او چې کوم ما او تا کړی دی بس هر انسان ته پته ده الله جل جلاله ته څه وکړئ، الله جل جلاله ته رجوع کړئ او پاینده کې چې کومې د مال حرام طریقې دي هغې نه اجتناب وکړئ. خدای پاک جل جلاله زمونږ له د اجتناب او د رجوع توفیق راکا. و آخر دعوانا ان